بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 8 دا د حروف مده په بیان کې ده او وولین باره کې هم ده. وولین دا لین چې کوم دی، لین هغه نرم حروفو ته وایي، د هغې بیان به وروسته راشي. خو پهله چې کوم دی زموږ د حروف مده باره کې بیان دی، نو حروف مده به پیژندل پکار دي. حروف مده هغه الف ته وایي، دا درې دي: واو الف یا. واو الف یا دې درېواړو ته حروف مده وایي. هغه الف چې د هغې نه مخکې زبر راشي، هغه الف چې د هغې نه مخکې زبر راشي، خالی الف وي چې زبر زیر پیش یا څه پې نه وي، دغې ته الف وایي. یا پې جزم نه وي نو دغې ته څه وایي؟ الف وایي. نو دغه الف نه مخکې چې زبر راشي نو دا الف به حروف مده وي. هغه واو ساکن چې د هغې نه، ساکن هغې ته وایي چې په هغې باندې جزم، غوړندی موږ ورته وایو، او یا سکون دا چې پې راشي، نو دې نه مخکې چې پیش راشي، لکه زموږ مثالونه مخې ته پراته دي. دا واو دی، له پاسه پې غوړندی دی، د دې نه مخکې دا دی راغلی دی په با باندې پیش، نو دا واو چې کوم دی څه شو؟ دا حروف مده شو. هغه یا ساکنه چې د هغې نه مخکې زیر راشي، ساکنه هغې ته وایي چې په هغې باندې جزم یا غوړندی یا سکون، دا درې نومونه دي ټکي ته اخیستی شي. مړه هوه، نو دا چې کوم دی نو به مونږ وپېژنو چې دې ته یا ته حروف مده وایي او دې واو ته حروف مده وایي، خو اله چې مخکې د دې نه پیش راشي او دا واو چې کوم دی صحیح سکون والا وي. نو بیا د دې مقدار څه دی؟ دا به چې کوم دی نو د یو الف مقدار چې کوم دی نو راښکلی کېږي، د یو الف مقدار به دا راښکلی کېږي. لکه با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. دغه رنګې به دا د اخرې پورې مونږ ووایو. لکه زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی. دغه رنګې واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، واو وی. نو دا چې کوم دی زمونږ د حروف مده بیان کې هغه سبق شو. انشاءالله لین چې کوم دی دا به سباله ووایو، او حروف مده دا درې دي، دا په یادو یادول دي چې حروف مده څو دي. حروف مده مقدار چې کوم دی هغه درې دي. کم کم دي؟ نو واو الف یا. واو الف یا به کله حروف مده وي چې د الف نه مخکې زبر راشي، د واو نه مخکې پیش راشي، او د یا ساکنې نه مخکې زیر راشي، نو دې درېواړو حروفو ته به حروف مده وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.